العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. الله تبارک و تعالی د مؤمنانو صفات د آیات کریمه کې مخکې فرمایلی دی او پاره کې یو صفت د مؤمنانو ده چې الصائمین والصائمات چې هغه خلق چې هغه روزي نیسي روزدار وي سړي وي او که زنانه وي الله تبارک و تعالی دې دپاره مغفرت تیار کړی دی او اجر عظیم تیار کړی دی. یعنی دا روزه دا سبب د مغفرت دی. الله پاک دی روزي په ذریعه باندې مؤمنانو ته بخشش کوي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی سیدنا جابر بن عبداللہ نے روایت دی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی مالا رب کریم زما د امت د پارا رمضان مبارک کی 15 داسې خصوصیات راکړي دي چې هغه مخکنو پیغمبرانو لا نه دي ورکړي شوي. یو خصوصیت په هغه کې دا دی چې کله د رمضان مبارک دا مبارک عظیم او بهترین میاشت راشي نو رب العزال زما امت ته په نظر د رحمت سره وګوري او کله چې الله تبارک و تعالی چاته د رحمت په نظر وګوري نو هغه به عذاب نه ورکوي. او دویم خصوصیت زما د امت په روزه کې دا دی چې د دوی د خولې دا بدبوی چې کله ماښام کې د لوږې نه د روژه ماتې نه وړاندې دا بدبوی د خولې ځي نو الله ته دا بدبوی د مشکو نه زیاته پسندیده ده او خوښه ده. دریم خصوصیت هغه دا دی چې فرښتې هر شپه هر ورځ په روژه کې زما د امت دپاره د مغفرت دعاګانې کوي. څومره عظیم خصوصیت دی اے مؤمنه اے روژهداره چې فرښتې ستا دپاره د مغفرت دعاګانې کوي. او څلورم خصوصیت په دې میاشت کې دا دی چې د یوې روژې نه واله تر بلې روژې پورې الله پاک د دې روژهدارو مؤمنانو دپاره جنت ښایسته کوي. جنت ته وایي مزین شه ښایسته شه زما د بندګانو دپاره. نو ټول کال جنت کې د هغې حسن کې د هغې جمال کې د هغې ښایست کې اضافه کېږي. جنت هسې ښایسته دی خو الله د مؤمنانو د اعزاز دپاره ټول کال په دې کې هغه حسن و جمال او ښایست زیاتوي. او کله چې د روژې اوله شپه شي نو د عرش معلی نه د عرش عظیم نه جنت باندې یو هوا شروع شي ته مدیره هوا وایي. ایو خوشبوداره او لذیذ او بهترین هوا وي چې هغې سره د جنت د ونو پاڼې یو بل سره لګېږي ټکراویږي او د هغې نه یو آواز پیدا شي او هغه آواز کې یو سرور وي یو خوند وي یو لذت وي چې د جنت هورې هغه د محلاتو نه بهر راوځي او عرض کوي چې دا نن څه وجه ده دومره عظیمه او بهترین هوا ده دومره یو ساز او یو سرور دی پکې. نو رضوان جنت ورته فرمایي وایي نن په امت محمدیه صلی الله علیه وسلم باندې د رمضان مبارک اولنۍ شپه راله میاشت رمضان پرې راله. رب کریم هغې ته د جنت دروازې کلاو کړلې د جهنم دروازې بندې شولې. او 5م نمبر خصوصیت په دې میاشت کې دا دی چې الله په آخري شپه باندې د مؤمنانو روژهدارو ټولو ته بخشش کوي. یو کس ودرې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا دا شپه به د قدر وي دا لیلة القدر ده؟ نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي نه دا لیلة القدر نه ده. آیا تا ته دا پته نشته کله چې یو مزدور د خپل کار نه فارغ شي نو هغه ته مزدوري ملاویږي هغه ته اجرت ملاویږي. زما امت په دې شپه باندې د روژې نه هغه فارغ شي هغې د روژې عمل وکړي الله تبارک و تعالی انعام په توګه باندې دې ټولو ته څه کوي مغفرت کوي. او هر روژه ماتې کې الله تبارک و تعالی 15,000 کسان د جهنم نه آزادوي. او روایت کې 10 لکه راغلي دي. نو دا د روژې هغه خصوصیات په دې کې رب رضا کو مزید بیانات به انشاءالله جاری وي. بیان په خپله مورئ ملګرو سره هم شیر کړئ. موږ له رمضان مبارک کې د عبادت او د ذکر او د فکر توفیق را